सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बला युवा ज़रूरी ख़बरा अल्लाह रब्बुल आलमीन द इस्बात तौहीद द परा और द रद्द शिर्क द परा युल्लस किस्मा शिर्क ज़िक्र कवी च अल्लाह रब्बुल आलमीन यो दे शरीक और सर निश्ता। असल के शिर्क पर दुआ किस्मा दे, यो शिर्क एतकादी दे बल शिर्क फ़िअली दे। शिर्क एतकादी द दीबा अक़साम ज़िक्र शी और द शिर्क फ़िअली अक़साम मम ज़िक्र शी। चलोर अक़साम दी। असल के शिर्क एतकादी दा मबदा दे द पर द शिर्क फ़िअली। कलच यो सड़ी अकीदे के शिर्क राशि नागना बिया शिर्क फ़िअली सुदूरवश। कलच तग़ैरुल्लाह मुतसरफ़ गणे नो दाग़ पनुम बने ब नज़र न्याज मने मानख्ते बकवे आगा पनुम बने बो शय हरामवे हलालवे ब। नो मबदा असल के शिर्क एतकादी दे। अकीदा चे खराब शी बर्बाद शी नो बिया टोला मालूना बर्बादीगी खराबीगी। नो शिर्क एतकादी पदी के अवल नंबर शिर्क फे तसर्रुफ थे। दा ढेर खतरनाक शिर्क फे तसर्रुफ समाना गैरुल्लाह मफौकुल असबाब मुतसर्रिफ फिल उमूर गणल। गैरुल्लाह अल्लाह नमा सिवा का नबीवी का वलीवी का बलवी बल्त शेवी गैरुल्लाह मफौकुल असबाब असबाब निश्तदी मुतसर्रिफ फिल उमूर गणल। दा शिर्क फे तसर्रुफ थे। यो असबाबुल्लान दे और रस्ता ब तफसील राजी इंशाअल्लाह। असबाबुल्लान दे यो गैरुल्लाह त मुतसर्रिफ गणे गा शिर्क न दे। गैरुल्लाह ना मदद उगोड़े मतहतुल असबाब दा शिर्क न दे। मसलन लारे के रवान ये गौड़े बांध नोरो मलगरियो तवाज़ो के अल्लाह का ओ मलगरियो राशो मासर लग मदद हो गई दा गौड़ी त देखा और गई दा मतहतुल असबाब दे दीता शिर्क नशी अलैहा। कुछ माफौकुल असबाब गैरुल्लाह मुतसर्रिफ गणे दा बिया शिर्क दे। लका गैरुल्लाह तावाज़ हो के और पदिया की दे बंदे चिदा द माँ हजत पूरा कई और असबाब निश्ता दे मौजूद न दे पगैब बंदे या फलन की रा मदद शे या रसूल अल्लाह रा मदद शे या फलान रा मदद शे नुदीता शिर्क फे तसर्रुफ लेश। और चून के दा शिर्क फे तसर्रुफ दा मबदा द पर द शिर्क फ़िअली दे नुदी द वजन प कुरान के द शिर्क फे तसर्रुफ ढेर ज़्यादा रद्द कीगी। हाँ ज़का दा मबदा दे और मिसाली बसरंगी द शिर्क फे तसर्रुफ यो मिसाल ज़िक्र कौन मिसालुना हुडेर दी कुरान डाकते सूरतुल अनआम ओगोरे अवल नंबर आयत दावा ज़िक्र कई अल्हम्दुलिल्लाह दा दावा दे
قولوا الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام صفتونه د اولوہیت ثابتی هغه ذات پر چې پیدا کړی دی اسمانو او زمکه. پیدا کړی تیارې او رڼاګانې، تیارې او رڼاګانې پیدا کړی دي، تیارې او رڼا پیدا وکړي دي. اګوره دومره لوی طاقت دی. ها اسمانونه زمکه پیدا وکړو، رڼا تیارې پیدا وکړي. او بیا ګوره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بیا هغه کسان ثم استبعاد پر دی، دا ډېر لره خبره ده د عقل نه، عقلیم نه منی مړه. بیا هغه کسان چې کفر کړي دي، انکار کړي به ربهم پر خپل باندې، دا رب د توحید نه انکار کړي دي، شریک پیدا کوي اور سره به ربهم یعدلون، رب سره برابر ول کوي. رب صفاتونه بیا نور تور کوي. ها دا ډېر لره خبره ده عقل نه، ثم استبعاد پر دی، بعیده خبره ده عقل نه. ها چې دومره لوی طاقتور متصرف سره بیا هم دی خپل معبودان برابروي. الله اکبر. اګوره د یاد ستا یو خبره یاد ستا، معجزات پیغمبر په اختیار کې نه دی. ښا کرامات تولی په اختیار کې نه دی. دا یو مسله ده. ها انبیاؤونه چې څومره معجزې صدر شوي ده د الله په حکم صدر شوي دي، اولیاؤونه چې کرامت صدرېږي دا د الله په حکم صدرېږي. معجزه د عجز نه دی. څه مطلب؟ معجزه معنا عجز کوونکی. ښه یعنی مخلوق د دین عاجز دی، بل څوک دا شی نشي پیش کوی سوا د پیغمبر نه، الله په حکم سره. یو معجزه دی، یو کرامت ته. ها لفظ کرامت ته، کرامات نه دی. ها معجزات څه ته وایي؟ خارق العادت شي ته چې عادت نه خلافي، دا صادره شي په لاس ته مدعی د نبوت باندې. ها یعنی یو سړی مدعی د نبوت وي، دعوا د نبوت د پیغمبري کوي، غنه یو خارق العادت شي صادر شي، عادت نه خلاف، عقل نه خلاف، دي ته ویل کېږي معجزه. دا اصطلاحي معنا د معجزې ده، او لغت په اعتبار سره د عجز نه ده. مخلوق عاجز دی د دینه، خو ګوره دا د پیغمبر په اختیار کې نه وي. ها کرامات چې ده په معنی د عزت سره ده. ها کرامت معنی عزت لغت په اعتبار. علما معنا کوي د کرامت خارق العادت شي صدریدل د نیک سړی نه چې هغه مدعی د نبوت نه وي. ها هغه نه یو شی صادر شي خارق العادت خلاف العادت، خو دعوا د پیغمبري نه کوي، نیک سړی وي، دي ته کرامت ویلی شي. یو ګوره معجزه دی، یو ارحاس دی. ښه پوهېږئ مسلې باندې؟ ارحاس شاه ولی الله ورته ارحاس یي. قبل نبوت داسې خارق العادت شی صادر شي، پیغمبر نه وي جوړ شوی، خارق العادت شی صادر شي، خو وروسته هغه پیغمبر جوړ شي. قبل نبوت د خارق العادت شي ته ارحاس ویلی شي، ارحاسات ورته ویلی شي. او بعد نبوت چې حاصل شي هغه ته معجزه ویلی شي. اګوره کرامت چې دی دا ډېر بهترین شی دی. اهل سنت والجماعت الحمدلله مو اهل سنت والجماعت مسلک دیوبند سره تعلق لروم الحمدلله. اهل سنت والجماعت دا عقیده دی چې کرامت شته دی، کرامت نه انکار نشته دی. ها ایو ډله دی ګمراه ډله چې هغه ته معتزله ویلی شي. ها دا یوه ډله دی معتزله، دا کرامت نه منکر دی. ها کرامت نه مني، ها کرامت نه انکار کوي. خو اهل سنت والجماعت مانی چې کرامت شته.
خو ګوره کرامت دا د ولی په اختیار کې نه دی او معجزات د نبی په اختیار کې نه دی. دا یقین او عقیده بسته او اهل سنت الجماعت دا عقیده ده. که یو سړی درته وایي چې پلنکي دی کیو ولی دی بزرګ دی کرامت ښکارا کوي دا دروغ دی. ښه دا قرآن حدیث نه خلاف دی. په خپل نشي ښکارا کوي بلکې دا یو سوچ فکر بدنوي تانه به صادر شي. ها دی تفصیل به ان شاء الله سورۃ یونس کې بیا پورا تفصیل کوم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منبر باندې ناست تقریر وکړ. په تقریر مانس کې یو خبره وکړه یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. او لخکرا ساریه اخت ویلې شي چې هغه پاغه کې پیغمبر نوی جنگ ته یو لخکر لړ وی. ها او غزا اخت لري شي چې هغه کې پیغمبر خپل شریک. نو عمر صاحب ناستی منبر باندې आवाज یو کې یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. مجاهدینو یو ډله ول احکارو جهاد تلیو پاغو باندې دشمن حمله کوله. بس قریب و چې حمله پکړی وي او کله چې د الفاظ حضرت عمر خله نو وستو نو دا دیو ته ورور رسیدو په میلونو ورور رسید دا आवाज. ښا نو غره طرف ته شو. ښا د حمله نه بچ شو. نو کله چې منبر نه راکوش نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلو عمر صاحب لیوانه شوی که څه د څه خبره وکړه ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. نو عمر صاحب ورته ویلو چې والله که زه خو پوه شوی یم. ښه په دې خبرو خو زه نه یم پوه خولې نه به الفاظ وتلي پوه نه یم شوی. ښه ګوره په خپلو الفاظو باندې هغه نه و خبر. ښه خو خولې نه ووتو خطبې منځ کې دې ته ویلی کېږي کرامت. دا چې ډېر مثالونه شته دي. ښه دا په اختیار د عمر صاحب کې نه و. ښه پوهېږې مسلې باندې آیو ته ویلی کېږي استدراج. یو فاسق فجر سړی دی د هغه په لاس باندې یو خارق العادت شی ښکاره شي. لکه په دې منډیو کې تاسو ګورو نو اخبارونو نه به درته اخبارونو ټکړو نه به درته روپیې جوړې کړي. وګوره که نه روپیې زر روپیې 500 روپیې به درته جوړې کړي چې ډمبرونه به پرته وي. ښه اخبارونو نه کاغذونو نه. یا دا چې یو فاسق فجر سړی دی په هوا روان دی نو دا به نه وایي چې دا ولی دی. ښه دا استدراج دی. ښه دې ته ویل کېږي استدراج. پوهېږې مسلې باندې ایو نظربندي دی. نظربندي چې حاضرینو باندې وکړي او بار سړی نه متاثر کېږي. ها لکه مو په شاپور کې شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان شاپوری رحمت الله علیه نه درس کول نو هغه به دا خبره وکړه په درس کې چې زه د درس تفریح مو وکړه نو داسې باغ طرف ته م چکر لګول چې راغلم د خپل ځای ته رانږدې شو مسجد ته نو په هغه کې یو چینار و ډېر غټ چینار و چې داسې 2 پټکي ورځنه نه تویدو. هغه پورې خلک ولاړ دی او ونه یې تړلی دی او خلک زورونه ورکوي. یو سړی ورپورې ولاړ دی ونې پورې. وایي زه چې راغلم نو ما ورته ویلو چې دا څه کوو؟ و یاره دا سړی دی موږ ټولو طالبانو ملاین هم پکې وو. ښه وایي موږ ته یې چلنج راکړه چې که زه تاسو وخوڅولم که نه نو بیا تاسو والې تکړی و. خو تړل یې ونه وه او سړی ورپورې همداسې ولاړ و. ونې ته یې زورونه ورکولو چې پلار به خوځولې وه. وی ما ویلو چې دی خو تاسو خو ونه تړلی دی سړی خو همداسې ولاړ دی. وی ما وضعیب کولو ما باندې هغه نظربندي اثر نه و کړی سحر. وی هغه ورته ویلو چې شیخ صاحب سوال کوم. خلکو ویلو چې دا مړوم. وی ما ته یې سوال وکړ چې توبه مې وي بیا به نه کوم خدا پرې م پرېږدو. نو بیا شیخ صاحب معاف کو ورته ویلو چې توبه وباسه بس بیا لاړ. نو یو نظربندي وي چې هغه حاضرینو باندې وشي. یو سحر دی جادو دی دا ټول شی نشته دی. ها انکار نشته دی. ها خو ګوره داسې نه وي چې ګیرکالي او بریتکالي نه او بربند نه تولی جوړ کې چې دا خارق العادت شی نه ورځنه صادر شو.
نو ته به وایي چې دا ولی دی، دا ولی نه دی ښه، دې ته استدراج ویلی شي. پوهېږې مسلې باندې؟ الله اکبر. اګوره د معجزې مثال قرآن ذکر کړی دی، ډېر ځایونه ذکر کړي، خو یو غټه خبره جنگ بدر کې کله چې جنگ شروع کېده هغه نه مخکې نبي علیه السلام شګو نه لاس راډک خو داسې دي کفارو طرف ته یې وروویشته نو د هر کافر سترګې ته شګه ورسېده، ملایکه راغلو، مجاهدین تکړه و، ښه کار یې ورکې وکړه، ښه زړونه یې یخ کړو. هغه قرآن ذکر کړی دی پوهېږې مسلې باندې؟ وما رمیت اذ رمیت، سورة الانفال 19 آیات وګورئ. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. وما رمیت ویشتل نه وکړې تا کله چې تا شګې وروغورځولې، ویشتل نه وکړې تا یعنې سترګو د کفارو ته تا شګې نه وې رسولې مړه. اذ رمیت کله چې تا وروغورځولې دا شګې، ولکن الله رمی، لیکن الله رب العالمین هغه شګې د سترګو د کفارو ته رسولې وې. نو ګوره پر رسولو د شګو کې سترګو د کفارو ته نبی علیہ السلام کاسب نه دی، لکه څرنګه خالق نه دی، کاسب هم نه دی، خالق هم نه دی، خو رسولو کې چې سترګو د کفارو ته شګې ورسولې، دې کې نه کاسب دی نه خالق دی. نو اول ما رمیت معجزه دی او ثانی ما رمیت اذ رمیت دا فعل اختیاري د نبی علیہ السلام دی، یعنی صرف غورځولو کې کاسب یې، خو رسولو کې کاسب نه یې او نه خالق یې، صرف غورځولو کې کاسب یې، رسولو کې نه کاسب یې نه خالق یې. نو اولیاء ته نسبت د فعل بعد الوفات دا ګوره فوق سبب دی. نو دې د وجې نه علما وایي چې دا شرک دی. لکه مثلا یو ولی دی وفات شوی دی یا غایب دی، هغه ته ته د یو فعل نسبت وکړې چې دا مادت پلنکی وکړه، حالانکه وفات دی یا یو غایب دی، مثلا ډېر لرې دی، نو دا نسبت کول چې دا پلنکی دا کار وکړه، حاجت یې پوره کړه، نو دا مفوق الاسباب دی، او خاص کر بعد وفات نه مفوق الاسباب دی. نو ځکه دا شرک دی. ولې ځکه چې قرآن کې الله ذکر کړی دی، سورة الاعراف 195 نمبر آیات تاسو وګورو، په هغه ځای کې صفا سترا ذکر کړی دی. ان الذین تدعون من دون الله او عباد امثالکم، هغه کسان چې تاسو را مدد شکوي نو تاسو په شان ته بندگان دي، یعنی محتاج دي. الذین ذویل کلو د پر استعمالیږي. او بیا ورسته فرمایي چې ګوره دا تاسو په شان ته بندگان دي، نه حاجتونه ما غواړئ. ګوره چې مدد کوی شي د چا خپا وي، لاس وي، سترګې وي، غوږونه وي، نو دیو غریبانو خو حواس معطل شوي دي بعد الوفات. الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اذان یسمعون بها ام لهم اعین یبصرون بها. ای دیو د پرا خپېشتا دي چې تا ته راورسېږي، لاسونه شته چې تا باندې حمله وکړي یا دفاع وکړي، سترګې شته دي چې کتل وکړي، غوږونه شته چې اورېدل وکړي. دا ګوره الهم هم ضمیر د ذویل کلو نه وي. ګوره دا غلط فهمي دی چې مشرکینو کاڼیو ته عبادت کول، نه، مجسمې جوړې کړي وې د انبیاو، د ملایکو، د اولیاو. نبی علیہ السلام کله چې مکه فتح کا نو ورننوته د بوتانو باندې بنیزه لګوله او غورځولي به جاء الحق وزهق الباطل. نو په دې کې د ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تصویرونه جوړ کړي وو. نو نبی علیہ السلام خیره وکړي چې الله د مشرکین تباہ او برباد کړي. غشي لاس کې ورکړي وو مشرکین د الله تباہ کی. والله که ابراهیم او اسماعیل، ابراهیم دی په غشو تقسیم نه دی کړی. نو دا تصویرونه جوړ کړي وو. بل څوک چې تصویر جوړ کړو دا د آدم علیہ السلام زوی او حابیل، بل مختصر د حابیل نه دی، د شهید مجسمه جوړه کړې وه. نو دې د وجه نه ذویل کلو
सीखे इस्तेमाल अलाहुम अर्जुलन बुत पर अखपावी यमशून बेहा बुतलेशी लसुना दा चौदह पर सड़ी द पर इंसान द बरा स्तरग इंसान द बरा मतलब दा चे मार्ग नाबाद तो कुमो खल्ग तवजुन के नो दा आवाज मफौकुल असबाब दे दा शिरक थे हाँ नो निस्बत यो कारब बादल वफात वली तन के पैगम सले बंदे हम दरंगे गैब ते बन के खा अल्लाह अकबर क़ब्ल अल वफात निस्बत कवल चगा हाजिरी मसलन तासर मदद की रकमा गौडी मिसाल जिक्र कर नो दा तहत सबब देखा नो दा फेल इख्तियारी दे गैर इख्तियारी न देखा नो दा शिरक न देखा पैगम सले बने दा द शिरक फे तसरुफ मिसाल यो मुख्तसर होंदे दा शिरक एतकादी अवल के समसदे शिरक फे तसरुफ दोयम शिरक फे दुआ शिरक फे दुआ समना गैरुल्लाना गैबाना हजत वख्तल गैरुल्लाना गैबाना हजत वख्तल गैबाना हजत बस सिर्फ अल्लाह ना गौड़े जगह अल्लाह मु पस्तर गुनो गुरुम कुछ गैरुल्लाना तब गैब हजत गौड़े या अफलन किया मदद शेखा कागा हर सुखी खुच मिन दून अल्लाह गैरुल्लावी नदी तो लेकी की शिरक फे दुआ दी मिसाल तासो गोरे सूरतुल फातिर दविश्तम सिपारा दियार लसम नंबर है तो गोरा हाँ आखदे के जिक्र कई मख के जिक्र कड़ी ज़ालिकुमुल्लाह दा कुम चे मख के जिक्र शो दा शपे उरेज मालिक दा नूर सिफात मालिक ज़ालिकुमुल्लाह दगो सिफतुन वाला सिर्फ यो अल्लाह दे हाँ ओ गोरा अल्लाह पे जने का न पे जने रब्बुकुम चा रब दस्ता से लाहुल मुल्को दे पर तमाम इख्तियाराती तमाम बादशाही दे वल्लज़ीना तदउन मिन दूनी आ कसान चिता से मदद शकवे मिन दूनी मा सिवा अल्लाह ना मिन दूनी ही के सिर्फ बुत न दे मुराद अल्हम्दुलिल्लाह आगो मुखलिफिन सुमान अल्लाह चिकुम मिन दून अल्लाह के दा खबर कवल चे दा बुत थे हाँ आगोम दाउमन ल चे दा मिन दून अल्लाह के औलिया अनबिया वगैरह टुल दाखिल ले हाँ मा यमलिकूना मिन कितमीर अल्लाह फरमाया से जान मस्त का मन मा यमलिकूना मिन कितमीर वाक इख्तियार न मिन कितमीर अनरी पुस्तक की दा डुकी द कजूरे चे रवाख ले हुई खुरे ओ बिया दा डुकी बने नरी योने पर्दावी दी ता कितमीर ये लेशी अल्लाह वही चे दोरे इख्तियार इम निश्ता हा नो दोरे इख्तियार दा गैरुल्लाह निश्ता हा और दरंगे पागा कजूरे डुकी के मांस के वजह से नहर वंदे रे आगत वैले कीगी फातिल आगता फातिल वैले शि कुरान आगता फातिल वै ओदा डुकी सर की यो नरे वने दाचे तोर वने दाग दे आगत वैले कीगी नकीर दत्रे वड़ा कुरान जिक्र कर दिया हा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कितमीर नरी पुस्तकी द कजूरे तेलेशी नो मालूम शवा चे गैरुल्लाह का आरसुकवी मफौकुल असबाब पगैब बंदे गत आवाज कवल दाद नारी आगा पुस्तकी द कजूरे बराबर इख्तियार हम न लरी नो नूर बता सर हजतुनों की खजाने बदार की जमन बदार की हजतुना बद पूरा की दा गलत फहमी से हन्नऊ बसा खां दरायम के समसदे शिरक फिल इबादत शिरक फिल इबादत समना चे इबादतों के अल्लाह सर शरीक पैदा हो गया हाँ मसलन कुम इबादत अल्लाह द परवी आगा तखैरुल्लाह तम शुरू किए सजदा द अल्लाह वरकाउ वस्जुदू रुकू कई सर टिट कई सजदाओं के खास अल्लाह था और तला गया शे बलचता सर टिटावे गैरुल्लाह था सजदा बलचता कवे मिन दून अल्लाह गैरुल्लाह था या मसलन बल यो इबादत हुई चे अल्लाह द परवी ती मखलूक त पर कवे दिद पर तासो गोरे यो लसम सी परा सूरत यूनुस यो सलरम नंबर आया तो गोरा हा आगे के दा जिक्र दे हा वो ऐलान कही हाँ नबी अलैहिस्सलाम ऐलान कही
قل مساله واز ډیره هم مساله ده. قل وې پیغمبره یا ایو الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنین. قل او پیغمبر یا ایها الناس اے د تمام دنیا انسانانو ان کنتم فی شک من دینی کچره تاسو شک کوونکو تاسو شک وی په دین زما کې نو دا شک لره کوي دا زائل کوي په دې خبره سره فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله دا شکو بسئی عبادت نکوم پس عبادت نکوم ز داو کسانو الذین ګور بیا زویل کل برده تعبدون چې تاسو بندگی کوي مسوا د الله نه وی تب یا د چا بندگی کوي چې د غیر الله نه کوي ولکن دفع د وهم پر لکن رضی ها ولکن اعبد الله لیکن ز بندگی کوم دا غزاد الذی توفاکم اغزاد چې تاسو وفات کوي دا توفاکم ځکه ذکر کو چې مرګ باندې د کافرن یقین دی ها خو دوباره زندگی باندې یقین نشته دی ځکه توفاکم یقین مراشی مړاون کې الله دی ها دیو به چې منوم به او بیا دوباره ژوند نشتا و امرتو ما ته حکم کړی شوی دا ان اكون من المؤمنین چې ز شم دی یقین کوونکو نه ها پیغام صلی الله اګورا عبادت سمانا ده ها علما فرمای عبادت چې ده دا غایت خشوع ته لشي خشوع غایت خشوع عجزیه ته لشي ها عام علما فرمای عبادت په معنی د عجزیه سره پیغام صلی الله علیه په معنی د زړوالی سره راځي عجزی ثوب معبد عرب وای ثوب معبد دا کپڑا د خو زړه شوی دی ها یعنی عجزه شوی دی نو عبادت په معنی د عجزی سره دی. عشا ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې عبادت نهایت تعظیم او بندگی ته لشي ها نهایت تعظیم و بندگی تولیشی شاہ ولی اللہ وی لیکن بہترین تعریف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پا مدارج سالکین کے کڑے دے ہاں بہترین تعریف تے عبادت اچھوئی عبارتی ذکر کڑے دے ہاں علی عبادتو اچھوئی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فی العلم والتصرف فما فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی العبادت عبارتن عبادت دا عبارت تے عن الاعتقاد والشعور دا عقیدے ستلو دا شعورنا دا پوئینا بے انا پدی خبر میں عقیدے ستل بے انا للمعبود سلطتن غیبیتنا چے معبود دا پرا غلبہ غیبیہ دے یعنی پا غیب بنے تسلط و غلبہ دے پتشی کے فعل علم و تصرفین پا غیب بنی پوئیگیم علم غیب اور تشتا و تصرف امشتا نو دے بیت سوئی فما فوق الاسباب گورا ما فوق الاسباب ہاں تصرف و علم ما فوق الاسباب چی غیر اللہ لرہو گنے او دا یقینو کے یقدرو بیال النفع و الضرر چی دا غیر اللہ قدری گی اختیار لری قدری گی پا نفع و ضرر بننے پا غیب بندے نفع و ضرر رسویشی ہاں اور پا غیب بندے دما پا حال بنے پوئے دے بغیر دا اسبابنا نو بیا وئی فکل دعاء و ثناء و تعظیم ہر ایو دعا و ثناء و صفت و تعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت چی پیدا کی گی دا دی عقیدینا دا عبادت تے ہاں مثلا پا غیب بنی تا دا یقینو چی دا فلان کیما بنی پوئی گی ہاں ما تا فیدہ رسویشی مفوق الاسباب دا عبادت تے بس آریو شئی چیوی ہاں یو آما مانے کڑیے دے ہاں پا ایک مسئلے بندے دیتا ویلے کی گی عبادت ایاک نعبدو و ایاک نستعین
پوهیږئ مسلې باندې دې د وجې نه ګوره کوشش په دا کوي چې تعظیم مفوق الاسباب د الله وشي ها علم مفوق الاسباب الله د پر ثابت شي ها حاجتونه مفوق الاسباب د الله نو وختلی شي او کنه نو بیا ډېر لوی نقصان کې ها الله اکبر څلورم قسم شرک اعتقادي شرک فی العلم دی ها شرک فی العلم سمنا غیر الله لرا په کل ذرات د عالم من عالم غنل اگر کا اعتای وی ها اگر باز وی چې ٹھیک ته غیر الله د پرا علم غیب ذاتی نشته دی خو علم غیب عطای شته دی ها اعتای شته کل ذرات د عالم باندې عالم غنل غیر الله لرا اگر چې اعتای وی او دا کیدا دی چې اعتای دی خو په کل ذرات د عالم علم د ما کان او د ما یکونو دا غیر الله په دې باندې پوی دی الله ور کړی دی خو هر ذره باندې دام شرک فعل علم دی ها پیغام صلی الله وګوره چې کوم خلق د ذاتی او د علم غیب ذاتی او د اعتای په منځ کې فرق کوي نو دا سوچ نه کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود دا ذاتی دی کا اعتای دی نبی علیہ السلام وجود ذاتی خو نه دی کنه هغه هم اعتای دی ها نو علم غیب او بیا څنګه ذاتی شي خو علم غیب هم اعتای شي کنه دا کوم ځای کې چې ګورا پیغمبر ته نسبت شي د غیب ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا مخکې چې تیر شو دا انباء الغیب دی نه خبرونه د غیب دي غته انباء الغیب ویل شي یو علم الغیب دی چې غا بغیر د اسباب حاصل شي شرکه وګوره نور همدارنګه تفسیرونه وګوره او چې کوم شی بغیر د اسباب داخل شي بغیر د اسباب په غبنه ته پوي شي نو دا علم الغیب دی دا صرف الله لپاره دی او چې اسباب سره پوي شي غته انباء الغیب یې شي لکه ټلیفون په ذریعہ ته پوي شي چې پلان کې دا کار وشي یا څه خبر در تر ورسیږي غیب دی خو ته پته ولګی دا د وجه نه قران کې علم الغیب نشته پیغمبر پر ذالک من انباء الغیب پیغمبر صلی الله علیه د دې مثال بڅرنګي تاسو وګورئ سورۃ النمل شلمه سی برا 15 پتم آیات وګورئ ها مثالونه خو ډېر دي ها تقریبا ډېرو سورتونو کې دا مسله ذکر دی چې علم غیب صرف یو الله تعالی سورۃ النمل وګورئ 15 پتم نمبر آیات قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قلوا اے پیغمبر لا يعلم من في السماوات والارض الغيب قل بیا مسئلہ حمد ورا ها کومه مسئلہ چې هم غسر کل لفظ ذکر کیږي ها دا ډیره ضروری خبره ده قول دی خلکو ته بیان کا د دوزخ او د جنت فیصله په دې خبرې کیږي ها قلوا اے پیغمبر لا يعلم نپويږي من اغه مخلوق ذویل کل پر راضی ملائک ذویل کل من فی السماوات ا مخلوق چې پاسمنو کې اوسېږي پاسمنو کې عیسی علی السلام هم دي ملائکم دي ذویل کل دي والارض او پسمه کېږي ها الکه د اسمنونو زمکه نه بل ځای اوسېدل خو نشته دی ها اسمنونو کې ملائک دي جبرائیل دي اسرافیل دي اسرائیل دي میکائیل دي نور ملائک دي ها تعداد الله ته معلوم دي مونږ پوهیږم عیسی علی السلام هم دې ژوند دی ها اسمنونو کې نه پوهیږي من فی السماوات والارض زمکه کې نور انبیاء اوسېدل دي زمکه کې اولیاء دي پیران فقیران دي ها دا ټول په زمکه کې اوسېږي زمکه نه خارج خو نه دي کنه نو اسمنونو زمکه کې نه پوهیږي پس نه پوهیږي الغیب په غیب باندې ها الا الله ما سوا د الله نه الا الله لیکن الله پوهیږي ها نو دا عالم الغیب والشهاده دا د الله صفات ده په حاضر او شینو په غیب او شینو هغه غیب چې مو تاسو نه غیب دي الله نه خو غیب نه دي کنه اګوره دا یو خبره ده ها د پیرانو پیر رحمت الله علیه مرآت الحقیقات دغه کتاب ده ها د چا شیخ عبدالقادر جیلانی
محبوب سبحانی پیرانو پیر رحمت الله علیه چې ډېر فخر یو سړی کې وي زه د پیرانو پیر په نسب کې یم ښه معمولی سړی خو نه دی تېر شوی ډېر لوی عالم تېر شوی دی لوی پیرو د پیرانو پیرو ښه لوی عالم و هغه خپل کتاب مرآت الحقیقت کې ذکر کوي پیر بغدادي رحمت الله علیه فتوا یې ورکړې دی هغه فتوا وګوره چا چې غیر الله ته غیبدان او کارساز وویل او په مصیبتونو کې ورته بلنه وکړه چې پلن کیا را مدد شي پوهېږي مسلې باندې او دا اعتقاد یې وکړه چې غیر الله زمونږ هر یو آواز واوري زمونږ کارونه په الله باندې کولی شي نو دغه سړی مشرک دی نکاحي ښځې سره مات دی الله اکبر مضبوطه فتوا نه دی شیخ عبدالقادر جیلانی فتوا دی بعض خلک قرآن طرف ته دومره توجه نه ورکوي لکه پیر صاحب طرف ته ورکوي د پیر صاحب فتوا خو ومنه که نه کتاب یې وګوره دا فتوا هغه دی ښه الله اکبر دا چې نورو علماو فتوی ورکړي دي ها پوهېږئ مسلې باندې علما ذکر کوي چې دا کافر کیږي ها ولې ځکه چې که یو سړی دا عقیده وساتي چې ان النبي یعلم الغیب پیغمبر په غیب پوهېږي نو دی ټکراو د قرآن سره دی ځکه قرآن کې الله فرمایي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله پوهېږئ مسلې باندې الله اکبر عادي د وجه نه علما ذکر کوي چې چا دا وهم و ګمان وکړه چې ان النبي یعلم الغیب یکفرو نبی باندې چا دا عقیده وساتله وهم یې وکړه چې پیغمبر علیه السلام په غیب پوهېږي دا سړی کافر کیږي نو بیا فرمایي علما فما ظنک بغیره نو چې نبی علیه السلام په باره کې د دې عقیدې په باره کې کافر کیږي نو بیا نبی علیه السلام نه علاوه کې هغه په باره کې څوک دا عقیده وساتي چې دا عالم الغیب دی هغه په باره کې څنګه نه کافر کیږي دا چې ډېر تفصیل علما وکړی دی ښه نو عالم الغیب صرف یو الله دی ښه په غیب صرف یو الله پوهېږي په مسلې باندې پوهېږي ګوره و یاره که پلنکي بابا په نوم باندې نظر ور نه کم نیاز ور نه کم نو بیا به ما شپې کاټ نه وغورځوي پخوا زمانې کې دا قریبې زمانې کې دا زاړو ښځو به چرګې ساتلې چرګې غریبان خبر نه و د الله کتاب نه و خبر و یاره په دې کې یو چرګوټی دا د بابا په نوم باندې دی ولې که چیرې دا ور نه کم نو بیا ما کاټ نه غورځي یا ما چرګې مړېږي همداسې رامې به وي وزې به وي دا شیونه یې به کولو ښه نو چې دا عقیده وساتې چې ما کاټ نه غورځوي که دې په نوم باندې دا شی ور نه که نو دا عقیده شوه چې په غیب پوهېږي که نه نو چې پیغمبر په باره کې دا فتوا دی نو بیا غیر الله په باره کې بیا خو فما ظنک بغیره ښه نو دې د وجه نه دا یقین او عقیده پکار دی چې عالم الغیب صرف یو الله دی ښه غیب باندې بل څوک نه پوهېږي علیم بذات الصدور د 14مې زمانې مسلمان سوی و یاره پیر صاحب ته د مرید په سینې کې هر یو شی ښکارېږي ښه او الله وایي چې علیم بذات الصدور زیم او دی وایي چې نه د مرید په سینې کې هر یو شی خپل پیر ته ښکارېږي دا قرآن سره ټکراو شه که نه شه نو قرآن سره چې ټکراو شي د الله خبره به منې او که د بل چا خبرې به منې یاره که هغه مفتی دی که عالم دی که شیخ دی چې په منبر باندې کوي یا په اندازې خبرې کوي او دا کیسې کهانیې بیانوي نو دا قرآن سره ټکراو دی قرآن به منوم د چا خبر نه شو منلی ښه موږ د الله په کتاب مکلف یو عام انسان په خبرو کیسو کهانیو نیو مکلف چې دا به منوم ښه مسلې باندې پوه شي ایو پیر صاحب او داسې کول پیرانو زه خلاف نیم حق پرست پیران د ما خپله پیران دي
خو دا دعوی چې کوي که نه ګاډې واډې خبرې نو ګوره دا ښې نه دي ښه نو پیر صاحب اوداس کول پخوا د خاورو لوټې وې ښه کوزې وې خاورو لوټې نو مرید لاس نه لوټه خلاصه شوه د پیر صاحب ماته شوه چې ماته شوه مرید صاحب ورته ویلو چې پیر صاحب لوټه ماته شوه وایي ته څه خبر یې غزني کې یا بل ځای کې د ما د کور په د مرید په کور باندې اور لګېدلی او ما ورباندې ګزار وکړه ښه ځکه ماته شو وبي دا ځای تالی کې او اوري غزني کې مړ کړه ښه دا څه خبره دی بل یو پیر دعوا کړې وه که نه دعوا یې کړې وه چې زه په غیب پوهېږم او د مرید په سینې کار یو شیخ ښکارېږي نو یو هوښیار ونې مرید هوښیاران شته دي که نه نو هغه ورته یوه ورځ دعوت کړی دی ښه دعوت یې ورته کړی دی و یاره پیر صاحب تا ته ما دعوت کړی دی نن به د ما دعوت قبلې وي ټیک دی جی بس تکلیف ته کړی دی نو هسې موږ د خېټې ډېر شوقین یو که نه خېټې دپاره خو دین برباد شه الله د دا خېټه برابره کړي نو وا خېټې دین د تباه و برباد که ښه هر یو شی تباه کړو نو هغه دعوت ورته کړی و چالي کړی و که نه هوښیار مرید و سپینې وریجې ورته پخلي یو بنګالیانو په شان ته دا چرګه چې وه تکه سره چرګه دا د وریجو کې ورته پټه کړې وه نو چې پیر صاحب راغله پیر دسترخوان وغوړېده لاس ووینځلی شو کېنستو نو دی روټۍ نه خوړه پیر صاحب روټۍ خوراجي که نه نو پیر صاحب ورته ویلو چې تا د ما غټه بې عزتي وکړه زه د سپینو وریجو یم دا خو چې چرګې پلاونه او داسې ورته او کړهیې وی که نه د دې خېټو خو ډېر شوقي دي که نه ځکه دین تباه و برباد شي الله د خیر وکړي لږه لوږه ځان باندې تېره کړه تنده تېره کړه خو دین خدمت پکار دی ها پوهېږم سلیون مرید ورته ویلي چې بس غریبانه دی سړیه څه ګزاره هر سره وکړه بلې پېرې څه هغه وکړو ترتیب وایي نه 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 خورم وایي والې څه چال دی وایي چال دا دی چې دې باندې چرګه وی او داسې پوټي موټي وی که نه نو بیا به وایي یاره پیر صاحب بس غریبانه دی نو وایي نه 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 خورم وایي ښه ټیک دی ته دا لاس لغونې کوز طرف ته ورمنډه که نه دې وریجو کې داسې لاس یې چې ورمنډلی تکه اسره چرګه پکې ایښې وه ها نو پیر بریتونو کې خندېدلی دی وایي مړه ټیک دی ټیک دی هسې ما ټوکې ګپې کولې ها دا خو د دیو حال دی چې مخامخ ورته منجمه یا تال یخی دی او په هغه کې چرګه پټه یخې دي پاسه سپینې وریجې ورباندې پرتې دي دا نه ګوري دې باندې نه پوهېږي او دی وایي چې د مرید په سینې کې ما تار شی ښکاري او غزني کې ما د مرید کور نه اور مړ کړه دا ټول ګپ شپ دی ها دا قرآن خلاف دی ها والله چې په دې باندې دا ټول پوهې دي خو بس هسې عزت کې راغلي دي عناد کې راغلي بغیم بینهم دا الله خبره بله خبرې ده کهاني کیسې بله دی ها داسې ډېرې کهاني کیسې شته دي ها پوهېږم سلیون نو تصرفات الله دی ها عبادت په الله ته کوي سوال به الله نه کوي په غیبو او عالم الغیب الله ګڼي ها داسې کیسې کهاني یې جوړې کړي دي ها او تصرفات یې غیر الله دپاره ثابت کړي دي چېرې غیر الله تصرفاتي او کدی په نیم باندې نظر نیاز ور نه کوم مشکلات په پیښ شي ها او الله باندې زورور غني د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه حواله هم درته پیش که څومره چې غیر الله د کارساز وګڼل او غیبدان د وګڼل نو دا مشرک شي او دی په باره کې څومره کهاني خلکو جوړې کړي دي یوه بوډۍ او لمسی مړ شوی یا مایول لمسی و نو ډېره خپه وه نو اسرائیل علیه السلام ته یې فریاد وکړ چې وا اسرائیل تا څرنګې د مال مسیر روخ اخیستی دی زه خو تباه و برباده کړم د یو لمسی و فریاد یې ورته وکړ چې الله پاک ته ما ځای مړ کړی ته به دا ژوندی کې څه پارې طریقې باندې هغه ویلو چې د الله حکم دی بس الله راته حکم کړی و وایي نه 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 مجبوري که وایي एकदम اسرائیل علیه السلام د روخونو ټکوري ته لاس واچول که هغه ټکوري یې خوله کولاو شوه ټول روخونه وتښتېدو ښه د دې لمسی ژوندی شي دا اختیار شیخ عبدالقادر جیلاني ته الله ورکړی دی دومره اختیار دی چې هغه د روخونو ټکوري راخلي او روخونه بیا ټکوریو کې بندېږي یو جنت کې یو دوزخ کې ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین روح ټکوریو کې څه کوي چې ټکوریو کې بندي روح په یا جنت کې وي او یا به دوزخ کې وي بل ځکه روحونه نشته ټوله کیسه دا کمزوري دی الله فیصله باندې عمل کوه بله کیسه ذکر کړي وه ډېر لوی طاقت یې دی کارساز دی
غوث اعظم وی ولې ورته ویلی شي زه د اولیاو خادم یم زه د اولیاو د خپو خاورم نیم زه د اولیاو کتابونو باندې عمل کوم دا د اولیاو احترام او عزت مو زړه کې ډېر دی خو دا خلکو دروغ جوړ کړي دي یوه ورځ په چکر روانو الله رب العالمین او شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم وی ځکه ورته ویلی شي چکر باندې روانو الله سره چکر لګول ګرځېدو لکه طالبان مازدیګر ټایم کې وځي او چکر لګوي ها و یاره یو ځای کې جیل راغله چیکړې راغلې ها نو په هغه ځای کې الله رب العالمین شیخ عبدالقادر صاحب ته ویلو چې ته مخکې شه هغه ورته ویلو نه دي ته مخکې شه وایي شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ټوپک پورې شه ها وایي کله چې الله رب العالمین ټوپ کول د خپې خوی شو د جیل کې غورځېده هغه ورته لاس ور واچول ځکه ورته دستګیر یېلی شي او غوث اعظم یېلی شي دستګیر څه معنی یعنی لاس باندې نیولو ته یېلی شي دا د پرسي لفظ دی وی الله غورځېده بس قریب واچه غورځېدلی خو دې لاس ور واچول رټینګېږي دا څه عقیده دی دا ما کتاب کې لیدلی دي اچھا ځان نه نه دا مسله دا خبره ما کتاب کې د یوې فرقې کتاب کې دا کیسه ما لیدلې ده دا بله کیسه نه دی زما عزتمندو دا پیران په خپله دا خبره کوي چې چا دا عقیده وساتله چې کارساز و غیبدان غیر الله دی دا مشرک دی کتاب حواله درته درکه مرآت الحقیقت او همدارنګې الفتح الربانی د شیخ عبدالقادر جیلانی د هغه کتاب دی هغه وایي ګوره کارساز غیبدان الله دی ها اما تستحی ان تقولا لا اله الا الله وفي قلبك الف معبود شرم حیا نه درځي چې ته وایې چې زه مسلمان یم لا اله الا الله وایم وظیفه کوې ذکر کوې او زړه کې د زرو معبودانو عبادت پروت دی وقولک انا من امتی زه د پیغمبر امتی یم من غیر متابعت الله ينفعک هسې وایي چې زه د پیغمبر امتی یم رسول الله امتی یم او د رسول الله په سنت عمل نه کې دا فایده نه کې هسې لګیا په خولې باندې دا خو دغو خبرې دي د پیرانو وی ولس کاله دوبه بیډۍ راویستلې وه ښه ابوډۍ والا مړه هغه دا مطلب نه دی سړی چې هغه ورڅي غرکشي او بیا یې راوښلې وه ښه یولسو کالو بعد وان نشأ نغرقهم فلا صریخ له الله وایي چې زی غرقم بیا څوک پر ادرس نشته دی بیا نشي راوښلی هغه پوهېږې مسلې باندې دا بازار کې پټوان خرڅېږي یوه بوډۍ دی ورسره تورې سترګې دي بوډۍ نه دی ښه ښایسته ښځه او د دې بریتونه یې څه وګورئ شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه بریتونه یې جوړ کړي دا شیخ عبدالقادر داسې و هغه خو د الله ولي و چا کتلی و چې هغه نقشه ته یاد دی او داسې کشتي راخستې دی او بوډۍ یې پکې ناستې دی او دی داسې لاس یې کېنستې دی وایي وګوره که دا خرڅوي پیسې ورباندې ښه دي ښه وایي دا شیخ عبدالقادر جیلاني یولسو کالو ډوبه بیډۍ راویستلې وه او بوډۍ یې دا وه چې غرق شوي وه او رڅي غرقه شوي وه الله وایي چې زی غرقم بیا څوک نشي راوښلی ښه دا مطلب نه دی مړه یولسو کالو ډوبه د علم بیډۍ یې راویستلې وه چې هغه نه مخکې ډېر جهالت خور شوی و کله شیخ عبدالقادر جیلاني علم وکړه کوشش دې وکړه د الله توحید او د پیغمبر سنت یې په ملک کې خوره کړو په بغداد کې په علاقو کې خوره کړو دا مطلب دی ښه دا اختیارات الله دی چې د کوم اختیارات دی غیر الله ته ورکوي دین وروسته بیا یوه خبره زده کړه ګوره ضروري خبره مغیبات چې کوم شیونه سترګو نه پټ دي دا په دوه قسمه دي بعضې د جنس ته احکامو نه دي بعضې د جنس ته احکامو نه دي بعضې د جنس ته اقوانو نه دي مغیبات بعضې د جنس ته احکامو نه دي یعنې احکامو سره دین سره تعلق دی د دې کولی علم الله پیغمبر ته ورکړی دی دا چې حکم نشته د دین والا چې هغه باندې پیغمبر نه پوهېدی ځکه الله فرمایي اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ستا ته ما دین کامل کا نو ګوره په دین کې څه شی پیغمبر نه و پټ کولی علم د دین چې هغه نو معلوم پیغمبر ته دا الله پاک ورته ښیلی دی او بعضې د جنس ته اقوانو نه دي اقوان څه معنا کائناتو سره تعلق لري ځمکې سره اسمان سره مشرق مغرب شمال جنوب وچې او دریاب سره دا تعلق لري ګوره بیا د جنس ته اقوانو نه چې کوم مغیبات دي که نه پټ شوي نه
دا بیا په دوا قسمه دي ها. یو زمانی دي بل مکانی دي. یو زمانه سره تعلق لري بل مکان سره تعلق لري ځای سره. بیا زمانی چی دي دا بیا په دوا قسمه دي. یو دنیوي دي بل اخروی دي ها. زمانه والا مغیبات دا دوا قسمه دي. یو دنیوي بل اخروی. دنیوي دا بیا په دوا کې درې قسمه دي. دنیوي په درې قسمه، یو ماضی بل حالی بل استقبالی. دنیوي مغیبات دا بیا په دوا قسمه دي ها. یعنی زمانی دنیوي دا په دوا قسمه دي ها. درې قسمه دي، یو ماضی دي یو حالی دي یو استقبالی دي. یو ماضی زمانه سره تعلق لري بل حالی زمانه سره تعلق لري بل استقبالی زمانه سره راتلون کې زمانه. دا پنځه وړه علوم کاغه مکانی دي که زمانی دي، دنیوي دي که اخروی دي، ماضی دي که حالی دي که استقبالی دي، دا ټول الله د پر خاص دي. دا ټول الله د پر خاص دي. دې پر تاسو وګورئ سورۃ لقمان اخیری آیات، یوشتمه سپاره سورۃ لقمان اخیری آیات. قرآن باندې ځان پوهې که کیسې کہانی پرېږده مړه. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير. پدې کې ګورم مکانی زمانی دنیوي اخروی ماضی حالی استقبالی ټول علوم راغلي دي ها. دا صرف د الله خاصه ده ها. پوهېږئ مسلې ون د قیامت اعلام دا الله سره دی. استقبالی شکن ينزل الغیث باران راوري زمانه سره تعلق لري ماضی. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. پوهېږئ مسلې ون دا ګوره سورۃ لقمان کې دا الله ذکر کړی دی ها. مسلې ونه پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ الله د مو تاسو پوي کې ها. په قرآن باندې الله مو تاسو پوي کا چې مو د الله په کتاب باندې عمل وکړو ها. الله رب العالمین په کتاب باندې مو تاسو عمل وکړو ها. عنده علم الساعه غیوب قیامت ته اشاره ده ها. وینزل الغیث دا مضارع په معنی د ماضی استمراری سره ده ها. مضارع دی ينزل الغیث په معنی د ماضی استمراری سره. ويعلم ما في الارحام غیوب حالیه د مور پر رحم کې څه شی دي نیک ته بد دی مور په خېټه کې بچي. وما تدري نفس غیوب مستقبلا نفس تدا پتن لگی ماذا تکسب غدا سبب سکے. وما تدري نفس غیوب مکانیہ نفس تا پتہ نہ لگی گی بے ای ارض تموت. پہنگے مسئلے بن حارث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تراغل فسالو عن الساعت تپوسی ہو کہ دا قیامت پا بارے کے چھے قیامت پا کلوی و بیا تپوسو کو وقال ان ارضی جدبتن متا ینزل الغیث ما زمک اشارہ دے باران بکلا وریگی و ترکتو امرتی حبلا خزم حاملہ پر خلی دے فمتا تلے دو کلا بزی گئی بچے بکلا کی گی ازاکارن تلے دو ام انسا نارینا بوئی کا خزا بوئی نارینا بچے بوئی کا خزا بچی ہوئی ولقد علمتو این ولدتو ز معلوم ین چې کونځه کې پیدا شوی ځای ماته د ولادت معلوم دی. فبأي ارض اموت کومې ځمکې باندې به مړېږم دا ورته ویې پیغمبره سپیشل راغله دا ماته وښیه. نبی علیہ السلام ورته څه ویلو؟ نبی علیہ السلام خو ځان نه خبره نه شو کوی. فانزل الله تعالی هذه الآیه الله رب العالمین د آیات نازل کړه ځکه پیغمبر د ځان نه خبره نه شو کوی. یو صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې یا رسول الله په مختزمه کې کوم ځای بهتر ځای دی؟ نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې جواب نشم درکوي که جبرائیل راشي غنه به تاسو کوم ها. جبرائیل راغی
غنه تپوسو ک یا جبرائیل نبی علیہ السلام تپوسو یا جبرائیل په مختزمه کې کوم ځای بهتر دی و یاره ما ته خو پته نشته زه چې الله ته ورشم که نه کله وحی محی تا ته راوړم زه به تپوس وکړم جبرائیل لاړ الله رب العالمین نه تپوس وکړي یا الله مختزمه کې کوم ځای بهتر دی او مساجد بهتر دي راغله نبی علیہ السلام ته وفرمایلو چې الله وفرمایلو چې مساجد بهتر دي نبی علیہ السلام صحابي ته وفرمایلو چې مساجد بهتر دي نه نبی علیہ السلام په غیب پوهېده نه جبرائیل ها پوهېږې مسلې بند د نبی علیہ السلام وخه ورکه دی څه شی ورک دی دیوال نه اخوا سره وه خو دې ته پته نه وه وخه لټۍ 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 والله لا عالم من وراء الجدار قسم دې که دیوال نه اخ طرف ته ماته څه پته شته نو پیغمبر ته دیوال نه اخ طرف ته پته نه لګي او تا ته د مرید په سینې کې هر شی ښکاري ته پیغمبر نه لوی سړی کوشش پکار دے دا عقیدے اصلاح پکار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آگورا علم غیب ذاتی غیب ذاتی یعنی علم غیب پمانے دا علم ذاتی سر غیر اللہ لرا یوا زرام نشتا دے ہاں مولانا اشرف علی تنویر رحمت اللہ علیہ فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ځکه چې پیغمبر وجود ایتایی دی نو علم به څرنګه ذاتي شي چې ته وایې چې ذاتي نفي دی او د ایتایی نفي نه دی نو دا هسې خبرې دی ښه پنځم شرک فی البرکات شرک فی البرکات څه معنا غیر الله لره برکت ګڼونکی په یو شي کې غیر الله لرا برکت دهنده ګڼون کې پېښې کې یاره دا دی کې دا خیر پلنکی واچول دا خبره غیر الله ته نسبت کول د دې خبرې چې دا د پلنکی په دې کې خیر واچول برکت واچول دا شرک فی البرکات ته الله اکبر اګوره قرآن کې الله فرمایي چې نه برکت چون کې زیم سورۃ الفرقان وګوره اول نمبرات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا خیر و برکت والا اللہ دے ہاں بیا سورۃ الرحمن وګورا سورۃ تبارک الذی بید الملک برکت والا اللہ دے مڑا سورۃ الرحمن وګورا ات او یم نمبرات تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اللہ پنوم کے برکات تے مڑا بل څوک برکات نشي چوي ها دی د وجنا کتاب مبارک قرآن ته مبارک کېلی شي کعبه مبارک دی ها دا ټول شیونه مبارک دي نه دي کې خیر اچولی شوی دی ها برکت اچونکی الله دی او بیا برکت معنا څه دی امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه فرمایي البرکت ثبوت الخیر الالهی فی شیء برکت دا د الله پاک خیر اچول دی په یو شي کې نه الله پاک چې په یو شي کې خیر واچي هغه ته برکت یې لشي ها شپږم کې سم شرک فی الخوف ته ها دا شرک اعتقادي شرک فی الخوف شرک فی الخوف سمنا د غیر الله نه غیبانه یری کول ویریدل غیبانه ګوره یو مخامخ اسباب لاندې ویرا دی یو سړی ټوپک راوبسي در باندې چې خوڅونه کې نو تو ودګيږي یا کوتاک در باندې راوچت دا ویرا دی خو ما تحت الاسباب دا شرک نه دی ښا یو دا چې ما فوق الاسباب ډاروي څوک نشته دی ته وایي چې کدا کار مونږ کاټ نام غورځي لسونه نشته خپې نشته دی مړی نه ته ویریږي چې کاټ نام غورځي مسالې باندې پوهېږي دي ته ویل کېږي خوف ما فوق الاسباب دا شرک دی ښا لکه قرآن کې الله فرمایي و ایا فرحبون سورۃ البقره 40 آیات او بیا ورسته ورپسې و ایا فتقون خاص زمانہ وډریږي خاص زمانہ وډریږي سورۃ البقره 40 آیات و ایا فرحبون و ایا فتقون معنا وډریږي ها ویرا مفوق الاسباب صرف دیو الله نه دی ان تحت الاسباب سړی ډریږي مارنان ډریږي سړی شپې موسم ګره شپاره بیل نه شنتله ډریږم دا تیاره دا یو سبب دی کنه واو اوم قسم شرک فی الرجا یعنی امید کول
د غیر الله نه غیبانه امید کول هیڅ اسباب نشته دی. ته امید وي چې دا به ما ته څه نفع نقصان را ورسوي، خو په غیبو باندې غیبانه امید ساتل د غیر الله نه اسباب نشته دي. دې ته ویلی کېږي شرک فی الرجا. مثال یې به څرنګه تاسو وګورئ سورة الاعراف 55 آیات وګوره ښه. په هغه کې ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مکوئ، ورانه مکوئ، شرک بدعت مخوروئ، پاس ته اصلاح نه د دې ځمکې په توحید و سنت سره. یو ځای کې مسله بیان شوي، یو جاهل راشي په هغه ځای کې خلکو ته شکوک شبهات اچوي ښه. هلکه مسله صفا دی، مړه دي کې نه شرک شته نه بدعت شته نه د اختلافات شته، ولې فساد جوړې یاره؟ فساد قرآن شرک و بدعت ته او اصلاح توحید و سنت ته. ودعوه را مدد شکی الله خوفا و طمعا، د واجه د ویره نه او د واجه د تمې نه. الایمان بین الخوف والرجا، الله نه به ډارېږم او دا به امید من ساتي چې انشاءالله جنت الفردوس په الله ماته راکړي. زه موحد یم، مؤمن مسلمان یم. ان رحمت الله قریب من المحسنین، یقینا رحمت الله نږدې دی محسنینو ته، نیکانو ته. چې څوک نیکی کوي محسنین څوک دي؟ موحدین دي، متابع د سنت دي. پوهېږئ مسلې باندې؟ اګوره یوه خبره دی، دا یو ضروري خبره دی. مسالې ډېرې دي خو ټایم خو ډېر مختصر دی، موږ تاسو درس ورسته شروع کړی دی ښه. دا خبره یاد ساته چې راجا د غیر الله نه، یعنی امید ساتل د غیر الله نه ما تحت الاسباب دا جایز دی ښه. لکه اوس ما یو سړی مالدار دی او ما زړه کې دا تمه وي چې دا به ما ته زکات راکړي او مدرسې سره تعاون وکړي، اسباب ورسره شته دي که نه؟ ما زړه کې دا تمه دی، دا جایز دی خو ذلت دی ښه. جواز شته خو ذلت دی. تمه د غیر الله نه ما تحت الاسباب، اسباب ورسره دي، کار کوی شي، خو تا زړه کې تمه وي چې دا فایده به ما ته راورسي، جایز خو دی خو ذلت دی. یعنی ښه دا دی چې دا تمام ما کوه. او مفوق الاسباب د غیر الله نه تمې ساتل دا شرک دی ښه. او غیر الله نه یعنی مفوق الاسباب د غیر الله نه تمې ساتل دا شرک دی. او مفوق الاسباب د الله نه تمې ساتل دا ایمان دی ها. مفوق الاسباب الله نه تمې کول دا ایمان دی، غیر الله نه مفوق الاسباب تمې کول دا شرک دی. ما تحت الاسباب غیر الله نه تمې کول دا جایز دی خو ذلت دی ها. همدارنګه تحقیق په خوف کې دی. ما تحت الاسباب د غیر الله نه ویره کول جایز دی خو ذلت دی. تو پاک ور سره دی ته ویریږي دا جواز شته دی، خو چې نه ویریږي ښې مړه. او د غیر الله نه مفوق الاسباب ویره کول دا شرک دی. او د الله نه مفوق الاسباب ویره کول دا ایمان دی ها. اتم قسم شرک فی المحابات دی ښه، شرک اعتقادي، یعنی غیر الله سره مینې کول، غیر الله سره مینې کول ښه، خو بطور حاجت روایی او د مشکل کشی. دا لفظ به ورسره لګې ګوره، دا ونه کې چې پرپیګنډه جوړه کې ښه چې غیر الله سره مینې کول خو دیو شرک ګڼي. نه نه، غیر الله سره مینې کول خو بطور حاجت روایی مشکل کشی، او که حاجت روایی مشکل کشی ولا خبره نه وي بیا ایمان دی. من ابعز لله و احب لله و آت لله و منع لله فقد استکمل الايمان. پیغمبر څه فرمایي؟ الله د پر مینې محبت کول، الله د پر بوس کول، الله د پر ورکړه، الله د پر معنا، دا کامل ایمان والا سړی دی ها. اوس ګوره ښځې سره محبت کول دا خو پکار دی کنه، مور پلار سره، یار دوست سره، شاګرد استاد سره، پیر مرید سره، دا خو جایز دی. پوهېږئ مسلې باندې؟ ځکه بطور حاجت روي مشکل کشی خو نه دی. ښځې سره تا محبت دی، تا دا مطلب چې ښځه ما حاجتونه پوره کوي مفوق الاسباب. یا مور پلار سره محبت، یار دوست سره محبت دی، دا ایمان دی. الله رضا د پره محبت کول ایمان دی.
خو کا غیر الله سره ته داسې محبت وکړه چې دا د ما حاجتونه پوره کوي د محبت ځکه ورسره کوم لکه بعضې خلک خپل پیر سره داسې محبت کوي چې وایي چې دا پیر د ما حاجت روا مشکل کشا دی دې د شرک فی المحبت یلی شي خو دا مشرکینو کې موجود و دې لپاره تاسو وګورئ سورة البقره 115 نمبر آیت وګوره هغه دې کې دا ذکر دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله بعض د خلقنا سوکتی چې جوړوي ما سوا د الله نه اندادن نور حصہ داران شریکان يحبونهم دی غیر الله سره محبت ستی دی انداد سره کا حب الله پشانت د محبت الله کا حب المؤمنین الله پشانت د مؤمنانو د محبت الله سره دا چې دیو د غیر الله سره محبت ستی والذین آمنوا اشد حبا لله آکسان چې ایمان ولدي دا ډیر زیاتی په محبت کې د الله سره محبت کې د الله سره هم مؤمنان ډیر زیاتی په یوه مثال باندې ځکه چې په هر حال کې الله سره دی محبت کې الله حاجت را مشکل کشا غني او مشرکین چې دي خپل معبودانو سره محبت ستی خو په شان ته د محبت مؤمنانو د الله سره ها وګوره دا یاد ستا مشرکینو باندې وکړه چې سخت وخت راغله بیا به الله ته چیغه والے ها و اذا راکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ورسره بیا ذکر کیږي نهم قسم نفی د شرک فی تسمیه نفی د شرک فی تسمیه یعنی دا چې نوم کېګ دې کنه چې هغه کې وهم د شرکی په بچی باندې پیر بخش نبی بخش رسول بخش مثلا دا چې نوم کېګ دوی چې هغه کې د شرک وهم وي ان غیر الله طرف ته نسبت وي ها دي ته ویل کېږي شرک فی تسمیه دا چې ډېر خلک دي چې هغه خپلو بچیو باندې پیر بخش نامه دی نبی بخش رسول بخش میا بخش اخون بخش دا نامه ور باندې اخیری ها دي کې خدا مطلب شي چې پیر بخش دا معنی څه پیر در کړی دی بخش خو بخلو ته لیش پیر بخش په یوه مثال باندې اګوره بیا چې تکلیف راشي بیا الله ته جوړي او چې کله خوشحالي راشي نسبت غیر ته کوي یو ترور و د غل مسې شو ها په یوه مثال باندې چا ورته تاسو کې چې ترور المسیر شوی دی او یاره ډېره خوشحاله المسین شوی دی خو پلنکي بابا لمن منی ولی ها څو وخت تېر شه بچی مړ شه خوشحالي ډېره وه او بیا خاکبان ډېرو خلک پرتلو خاکبان ته وی ترورې بچی مړ شه وی بس د الله کار ونه الله مړ که بس نیټه پوره ون نو چا ورته ویلو چې درکړی پیر و او مړ الله که د الله دومره ظالم دی چې تل مسیح مړول دا خو یې غاز زیاتی در سره کړی دی ظلم یې کړی دی نو مسلمان چې دا عقیده ساتي نو د مشرک او د کافرو د یهودي او نصراني مجوسي نه به څه ګیله وکړو الله د موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي اګوره تاسو وګورئ سورة الاعراف په تمهید کې د آدم علیه السلام کیسه ذکر دی د حوا بیبي خو ګوره هغه تمهیدن دی ها د آیات مشکل دی انشاءالله دی باندې بیا بحث کوم خو مراد اولاد د آدم دی آدم علیه السلام حوا بیبي نه دی چې هغو ته نسبتونه کوي ته کتابونو کې لیکلي دي خو هر خبره به د کتاب نه منې ها دا کهانی کیسې لیکلي دي ها د آدم او د حوا په باره کې خو حق پرست علما د الله پاک ډېر کې ها علماو چانبین کړی دی ها کتابونو نه ښې خبرې راویستلي دي نورې پرېښلي دي کتابونو کې ډېرې خبرې دي آدم علیه السلام حوا بیبي نه دی مراد اولاد مراد دی اګوره مثال د نفی د شرک فی تسمیه فلما آتاهما یوسل اتیم نمبر سورة الاعراف فلما آتاهما سولونه کولو خوند و خزه یا الله بچی راکی یا الله بچی راکی یا الله بچی راکی الله فرمایی فلما آتاهما هر کله چې الله پاک ورک صالحن دی خزه و خوند ته نیک بچی ورک ښکلی بچی ورک خسانډا وخه خوشحال شور باندې چې هو بچی ملاوش نو هغه نه ورسته څه شو لګیا شو جعل له شرکا وګرځولو دیو د الله سره شریکان فیما آتاهما هغه بچی کې چې الله ورکړو الله ورکړو
نو بیا ویلو چې دا خو مړه د پلنکي لمن من یولي لکه بوډي ترور خبره نه ته وکړه که نه پوهېږې مسلې باندې نو بیا یې شریکان وګرځولو د الله سره و یاره دا خو پلنکي لمن من یولي هغه الله اکبر نو دا خبره دا عقیدې والا خبرې دي په دې باندې بعضې خلک خفه شي یاره دا داسې سختې خبرې کوي هلکه دا د مسلماني خبرې د جنت او د دوزخ د تلو خبرې دي دا ښې خبرې ده ومنه ښه والله چې دې عقیدې نه بغیر به جنت ته نه ځې نه د لمونځ قبلېږي نه اودس نه روژه نه زکات بیا الله فرمایي فتعال الله عما یشرکون فتعال الله ډېر لوی دی الله عما یشرکون د هغو معبودان نه چې دوی شریکان جوړوي د الله سره الله نه علاوه کې نسبت کوي چې دا خو پلنکي بخش دی ډینګ بخش دی دې ته شرک فی تسمیه نو ګوره بچیو باندې چې نوم کېږدو که نه ښه نوم کېږده ښه دا ښه نوم چې کېږدې که نه بیا سړی ښه سړی جوړېږي او چې بېکاره نوم کېږدې که نه هماغه شانته وي ښه پوهېږې مسلې باندې نو دې د وجه نه بهترین نوم څه دی نبی علیہ السلام فرمایي عبدالله عبدالرحمن دا غوره نومونه دي بیا دې نه علاوه کې نور نومونه الله طرف دی چې نسبت وي عبدالستار عبدالوهاب عبدالرحیم عبدالبصیر عبدالباسط عبدالخالق دا الله څومره نومونه دي که نه دی ار نوم طرف ته چې نسبت وي غوره نوم دی ښه همداسې لور باندې ښه نوم کېږده نو هغه لور به د ښه اخلاق وي ښه به عبادت وي او بچي باندې چې ښه نوم کېږدې کله کله نوم اثر کوي اسم اثر کوي په مسما کې ښه پوهېږم مسلې باندې او چې بیا ګاډ وړ نوم کېږدې ښه په دې بعضې ځایونو کې نومونه دي چنجی نوم دی بقاعده یو علاقې کوډ غټ بدماشو مانګاری لاډمی دا اوس نوم دی نو چې مانګاری نوم کېږدې ورباندې ماغه مانګرونو کار به کوي چیچل به کوي او چې لړمی نوم کېږدې ماغه لړام به وي چنجي نوم کېږدې ماغه چنجي کار به کوي مګی دا نوم دی او بیا ځنه خلک نوم کېږدې ګل نوم اخري کې راولي ها سپرلی ګل ځنډې پلنکي ګل ګوره دا نومونه بدلو ښه او یاره جي دا مو دا نیکه نوم وکړه دغ سره یې ور سیده کوم پرېږده سیده کول سړي الله او رسول رضي کا ښه بچی به برابر شي او بل اخري کې دین نوم ښه دا یوه قبیله دی هغه اخري کې دین دی ښه دا مو یو ملګری دی الله پاک دې عمر دراز کړي هغه ویلو چې الله سهار یو چوک قمردین دی چوک زینالدین دی چوک څه دی کسان یې که پېژنن چې دا کوم یو دی ښه خو خبره دا دی ملګریو سره خبره کوله چې بس صرف پېژنې نه خو خالي دور اندازه لګېږي چې د دې کور والا دی اخري کې هسې دین شته وایي به داسې وایي چې دینه بس هغه مخ راته وکړي بس پوه شي چې دا مغه کله والا دی ښه نو ګوره داسې کوشش پکار دی ښه بچیو باندې بچیو حق تا باندې دی مور پلار باندې خپله نه پوهېږې استاذ نه تپوس وکړه جي ما بچی شوی دی لمسی ښه غونې نوم ورته وګوره لور مې شوی دی لمسي م شوي ښه غونې نوم ورته وګوره مولوي صاحب به درته ښایسته نوم وګوري مفتي صاحب درته ښایسته نوم به وګوري ښه پوهېږې مسلې باندې نو ګاډ وډ نومونه بچیو باندې ما کېږده ښه بعضې نومونه کېږدي فرعون حامان شداد صحابي نوم کېږده که نه پیغمبر نوم کېږده پیغمبران لږ دي قرآن کې څومره ذکر دي عیسی موسی ابراهیم اسماعیل زکریا یحیی دا ټول نومونه د قرآن کې شته که نه دا کېږده ورباندې صحابهو نومونه تابعینو سلف صالحینو نوم و یاره دا نومونه دي کلی کې یو نوم دی بیا خفه کېږي په عربو کې دا اصول دي چې په هغه ځای کې څه هر یو سړی ګورې نیکه زوی او دغه نوم به ټول یو شی وي سه خالي منځ کې به مطلب درې معمولې غونې فرق وي لکه عبید احمد عبید خپل نوم و احمد پلار و عبید نیکه و منځ کې صرف پلار نوم احمد دی پوهېږې مسلې باندې نو داسې نه دی دې کې څه جرم نشته دی مو پښتانه خفه کېږي په دې باندې چې فاطمې نوم کېږدي او تا لور وي که نه او بل کلي کې څوک فاطمه نوم کېږدي یا عایشه نوم کېږدي خو یاره چې د مول مسیح وشي که نه زه به ورباندې د پلنکي نه ما کېږدم کېږده و الله تا باندې راخوم که مخې نه ما ورباندې کېږده که نه دا څه خبره دی دا بس ماغه جاهلیت کې لګي قرآن بیانېږي نن سبا الحمدلله
زنانه او مدرسې هم شته دومره علم خو شته که نه خلکو نو دا جاهلیت زر نه وبسو ښه لسم شرک اعتقادی شرک فی شفاعت ته ها شرک فی شفاعت سمانا غیر الله لرا شفاعت قهری ثابتول یعنی غیر الله ما سوا د الله نه هغه په الله باندې زورور ګڼل چې الله باندې دی زور چلیږي د ما کارونه په الله کوي دي ته ویل کېږي شفاعت قهری شرک فی شفاعت د دې مثال وګوره تاسو سورۃ یونس وګورئ اتلسم آیات یولسم سپاره هغه کې دا شرک فی شفاعت ذکر دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تلسم نمبر آیات سورۃ یونس وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دیو بندگی کی مسوا د الله نه ما داغه مخلوق لا یضرهم چې ضرر نشي رسوي دی لره به تر کې عبادت ولا ينفعهم بالعباده فایده نشي ورکول په عبادت سره وای مړه چې نه فایده ورکول شي نه ضرر ورکول شي دا خو څه بس کار دی نه ويقولون ويد مشرکین هؤلاء شفعاؤنا عند الله وای دا د مشفر اشتیان دی پنيز د الله باندې دا د مو کارونه په الله باندې کوي قولو اے پیغمبرہ بیا مسئلہ حمدے او اے پیغمبرہ او انسانانو دکان شید مشرکینو پاکی دے قولو اے پیغمبرہ تنبئون اللہ اے تاسو خبر ورکوی اللہ تا بما لا یعلم فی السماوات والارض ولا فی الارض پاگا شی بنے چی غا نپوئیگی پس مننو پزمکو کی دا چی ششتا چی اللہ پس مننو ازمکو کی نپوئیگی او تاسو ورطا خبر ورکوی نو غیر اللہ شفاعت تا ضرورت ہے سبحان اللہ پاکی دے اللہ دا پر وتعالی عما یشرکون وتعالی لوی دے عما یشرکون دا اغو معبودان نشی دیو شریکان جوڑی دا اللہ سرا دا څو قسم لس قسم شرک ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک اعتقادی اگور دین اورسته یو خبر دی چې دا یو اختلافی خبر دی یو مذهب د اهل سنت والجماعت ته د شفاعت په باره کې یو مذهب د مشرکینو د شفاعت په باره کې یو مذهب د معتزله و دی دا درې مذاهب دي معتزله خو بالکل د شفاعت نه منکر دي راسن سره معنی نه نی د په دنیا کې معنی نه د په قیامت کې معنی او دلیل پیش کوي ګورا دلیل پیش کوي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اڅوي تاسو وګورئ سورۃ البقرہ اتڅلو اختمایات وګورئ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وی وګوره قرآن کې څرګند خبره ده قرآن مقابله بل څه نشي کوي معتزله او دلیل وګوره واتقوا یوما وډرېږي د عذاب د هغې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس چې بدلا به نشي ورکولی یو نفس بل نفس ته یو نفس په بل نفس ته څه فایده نه ورکوي ولا يقبل منها شفاعة شفاعت به هم نه قبلېږي نو دې دپاره اهل سنت الجماعت جواب کوي چې نه شفاعت شته دی خو مشروط به شرایط دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تجزي نفس مومن عن نفس کافر دا جو تقدیر دے یو نفس مومن بل نفس کافر تا څه فایده نشي ورکولی او د کافر په باره کې شفاعت نشي قبلی دی اول نفس نه مراد مومن دی دویم نفس نه مراد کافر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اور مشرکین ہر قسم شفاعت ثابت ہے دنیا کے ثابت ہے آخرت کے حادثے میں یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت الجماعت حق مذہب حق فرقہ اوئی چی شفاعت شتا خو مشروط تے پا شروط ثلاثہ و سرا دا عام اہل سنت الجماعت خبر دے شفیع بمواحد وی مشفوع له بمواحد وی پاست اذن الہی نبوی دا درے شرطنا عام اہل سنت الجماعت ذکر گئی اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ اغوی چنا
شفاعت مشروط ته په شروط خمسه سره درې خو اهل سنت والجماعت ذکر کړی دا دوا نورم دي. یو شرط خدا چې شفیع به موحد وي، شفیع به موحد وي. لکه دا ذکر دی سورۃ زخرف کې دا شرط ذکر دی 25مه سپاره شپږ اتیم آیات وګورئ تاسو، هغه کې دا شرط ذکر دی شفیع به موحد وي، یعنی کوم سړی شفاعت کوي دا به موحد مسلمان وي. شپږ اتیم آیات سورۃ زخرف کون د شفیع موحد. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اختیار نه لري هغه کسان چې رمضان شکوي ما سوا د الله نه. د څه شي اختیار نه؟ الشفاعت، د شفاعت اختیار نه لري الا من شهد بالحق، مگر څوک چې هغه گواهی په حق باندې، یعنی کلمه یلی موحد وي وهم يعلمون، او دیو پوهیږي په دې باندې چې دا حق کلمه ده او حق عقیده ده، نو شفیع به موحد وي. دویم شرط دی مشفوع له، چا د پر چې شفاعت کې دی شي دا به موحد وي. ښه دا وګورئ سورۃ الانبیاء کې 19 سپاره 23 نمبرات وګوره. ولا یشفعون، دیو به شفاعت نه کوي الا لمن ارتضى، مگر اسوک چې هغه الله راضي وي، الله راضي وي ورزنه غد پر به شفاعت کې مشفوع له به موحد وي، الله به راضي ورزنه. وهم من خشیته مشفقون، دیو دا الله د ویره نه مشفقون ډریږي، نو مشفوع له به موحد وي. نو ګوره شفیع به موحد وي، مشفوع له به موحد وي. نو چې دا کوم مشفوع له غیر الله دلبار ته ولاړ دی چې تما د بر شفاعت وکنو پیمان وي چې دا موحد دی. اگر چې شفیع به موحد وي چې چاته د आवाज کوي، خدا دې چې ولاړ دی د مشفوع له دلبار د غیر الله ته ولاړ دی او دوی چې ما د پر الله نه دو غړه هغه غړه د موحد دی نه، دین الله راضي دی نه. درم شرط دی پاس ته اذن الهی نه، الله به اجازه تو کی غناباد و شفاعت کیږي. ها تو ته دا پدری چې تو ولاړ غیر دلبار دربار د غیر الله ته الله درته اجازه کړي، سند در سره شته، څه دلیل در سره شته دی، پیش کا دلیل کته ته الله اجازه کړي متوي مې منو. دې لپاره تاسو وګورئ سورته بقره آیت الکرسی 255 من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، څوک ته غزا چې د شفاعتو کی مگر پاسته اذن الهی نه، الله به ورته اجازه کوي غناباد وکیږي. او پی څلورم شرط دی شیخ القرآن فرمایي نور الله مرقده، او ای څلورم شرط علم د شفیع دی په مشفوع له باندې چې دا مسلمان تیر شوی دی او خاتمه په خیر شوی دی. دا کوم شفیع چې شفاعت کوي هغه ته به دا اندازه وي عالم به وي چې دا مشفوع له دا مؤمن او مسلمان مړ دی، غناباد و شفاعت کیږي. خو دنیا کې دا نه دی. پنځم شرط ذکر کوي دا شفاعتونه به کیږي خو پاس د شفاعت کبرا د نبی علیہ السلام نه. اول شفاعت په نبی کوي، هغه نه بعد بیا علما حافظان مجاهدین وغیرہ کوي. دا دوا شرطونه دا زیاتی دي، دا نور عام شرطونه کتابونو کې ذکر دی. کون شفیع به عالم وي په ایمان د مشفوع له باندې، او پاس د شفاعت کبرا نه وي. نو اهل سنت والجماعت شفاعت منی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باول شفاعت کوي بیا به نور کوي. نوح علیہ السلام ته آدم علیہ السلام ته خلق قیامت کرا جمع شي سخت پتنګ وي. پر یاد وو کی آدم مو د تال مسیوم مو د تا اولاد یو مو د پر الله ته درخواستو کا سخته ګرمي چې فیصله وکي چار طرف ته وي، و چې دی ګرمي نه خلاصون کا دوزخ وي کا جنت وي چې فیصله وشي. آدم علیہ السلام ورته چې دا کار د مان نه دی، دا ډېر مشکل کار دا نشم کوي. بیا نوح علیہ السلام ته ابراهیم علیہ ټولو پیغمبرانو ته ورشي او چې دا کار د مون نه دی. اخر به نبی علیہ السلام درشي ورته وایي چې رسول الله یا محمد کا مخالفی کا موافق وي مو د پر شفاعت وکا چې
چې فیصله وشي نو نبی علیہ السلام به په سجدې پریوځي قیامت میدان کې. نو الله به ورته وفرمایي شفاعت کوه د تا شفاعت قبول کړی شوی دی. بیا به شفاعت شروع شي غنا بعد د نور به شفاعت کوي حافظان عالمان شهیدان همدارنګې نور نیکان به خپلوانو دپاره مسلمانانو دپاره شفاعت شروع شي. خو پاس ته شفاعت کبرا نه. دا 5 شرطونه چې موجود شي نو چې ته دنیا کې غیر الله دلبر ته ولیاړي په دې کې یو شرط هم نشته. دا شفاعت په څنګه ته معنی بیا یو شرط هم نشته. پوهېږې مسئلې باندې الله رب العالمین د مو تاسو پوهېږي. دا 10 قسمه شرک و دا شرک اعتقادي و. یو لسم قسم شرک فعلی دی. شرک فعلی څه معنا؟ یعنی د غیر الله د وجه نه یو شي ته حرام ویل یا حلال ویل یا د غیر الله په نوم باندې نظر منښتې کول یا د شاعر الله بې عزتي کول. دا 4 قسمونه د شرک فعلی دی. پوهېږې مسئلې باندې شرک فعلی د غیر الله د وجه نه یو شي ته حرام ویل دي ته تحریمات غیر الله وایي. دا حلال دی. ګوره یو غیر د وجه نه حلال شي ته حرام نه وي دا حرامېږي نه. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ما تحرم ما احل الله. ګبینې حرام کړي وو یا ماریا کپتیه حرامه کړي وه. الله ورته وفرمایي دا اختیار تا ته شته دی لما تحرم. څه دلیل دی چې ته حراموې ما هغه شی احل الله لک. ګبین خو درته حلال دی ته ویلو چې زه بویا نه خورم ما نه دی ما باندې. دا یوه کیسه دی. بیا به صورت تحریم کې راځي که زندگی مرګ نه وي. نو ګوره پیغمبر ته وایي چې ته یو شی حلال شی نشي حراموی. نو غیر د وجه نه یو شی حلال ته حرام ویلو سره حرامېږي نه. دا حلال دی. دې د تحریمات غیر الله ویلی شي. یا د غیر الله دپاره نظر نیاز کول دې ته نه نیازات غیر الله نظر د غیر الله ویلی شي. دا اقبح الحرام دی. تا ویلو چې که پلنکی کارموش نو د نبی علیہ السلام په نوم باندې یا د پلنکی بابا په نوم باندې ما دا ګډ منلی دی. دې ته نظر د غیر الله ویلی شي. دا اقبح الحرام دی. ګډ وي جانډا وي غلاف وي. ګوره مچ ته وجې نه یو سړی جهنم ته لاړو. حدیث ذباب امام احمد کتاب الزهد کې همدارنګه نور علماو ذکر کړی دی. حدیث ذباب 2 ملګري روانو په سفر باندې. نبی علیہ السلام فرمایي صحابه ته او صحابه یو سړی مچ ته وجې نه جنت ته لاړ بل سړی مچ ته وجې نه جهنم ته لاړ. نبی علیہ السلام نه صحابه یا رسول الله دا څرنګه خبره وه؟ وایي 2 ملګري روانو په سفر په یو دلبار ورغلو. په هغه کې منجاوریان ناستو. دلبار کې هڅې منجاوریان وي. نو د یوه ملګري ته ویلو چې د دې بابا یا د دې غیر الله په نوم باندې څه وکړه تشما تېرېږه. نو هغه ویلو چې ما سره خو څه نشته دي زه خو غریب سړی مسافر. وایي قرب ولو کان ذبابا. تقرب حاصل کا اگر چې یو مچ وي خو تشما تېرېږه. نو هغه لاسونه اوچت کړو مچ هوا کې ویول راوغورځي د مردار شه. وایي ها د بابا په نوم باندې. نبی علیہ السلام فرمایي فدخل النار. سړی ژوندی دی خو نبی علیہ السلام وایي فدخل النار. دینه انجام څه دی؟ جهنم دی. بل سړی چې هغه عقیده لږه برابره وه ځکه جاهلیت زمانې کې موحدین وو. عمرو ابن نوفل د جاهلیت زمانې کې موحد و که نه شاعر موحد و جاهلیت زمانې کې. نو هغه بل ته ویلو چې څه وغورځه تشما تېرېږه. هغه ورته ویلو چې ما سره خو څه نشته. وایي قرب ولو کان ذبابا. دی بل ملګري په شان ته مچ وغورځوه خو تشما تېرېږه. هغه ورته ویلو چې زه د غیر الله په نوم باندې مچان هم نه غورځوم دا ناجایز دي دا ښه نه دي. لګیا شو کوتک لوټې کاڼي راواخیستو سړی شهید که. دا ظالمان داسې ظالمان دي چې وګوره سړی مړ که. الله اکبر. وی کټ نه به د وغورځئ مال جان به د تباه کړي که دغه شی د غیر الله په نوم باندې ورنه کړي. دا اولیا دومره ظالمان دي چې چرګوټی د دې په نوم ورنه کوي بیا ته تباه کوي کور دن تباه کوي بچي دن تباه کوي ډرون حمله در باندې کوي. دا ولی دی؟ دا د ولی بې عزتي دی که ولی احترام دی؟ دا خو ته بې عزتي کوې مړه.
خدا اولیاء احترام کوم الحمدلله. نو هغه سړی وال ټکولی ور سره وکړو سړی مړ کړه. نبی علیہ السلام فرمایي فدخل الجنه، دلته لاش پروت دی خو فتحل الجنه، ډایرک الله جنت ته داخل کړي، روحي جنت ته داخل شي. ډانچه دا دې پرتا دی. قیل ادخل الجنه، حبیب نجار چې مسله وکړه او خلک لګیا شو مړی که شهیدي که لاشي پروت و، قیل آواز ورته وکړه شه قیل ادخل الجنه، لاش خو پروت دی روحي جنت ته لاړ. ها پوهېږي مسلې ونه که نه پوهېږي الله د پوهېږه. حاجی مثال د تحریمات غیر الله به څرنګه مثال چې غیر د وجه نه یو شی حرامې ځان باندې و هغه حلال دی. دا وګوره سورۃ المائده وګوره اول نمبر آیات، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام. وګوره او ایمان والو اوفوا بالعقود، دا الله په وعدو باندې پوراوالی وکړو. الله وعدو باندې پوراوالی یو دان دی چې احلت لکم بهیمة الانعام، حلال کړی شوی دی تاسو دپاره بې زبانه څاروي. بې زبانه څاروي درته حلال کړی شوي دي. بهیمان څاروي ته ویلی شي، انعام څاروي ته اضافت بیانیه دی. بهیمة الانعام بې زبانه څاروي. هغه بې زبانه څاروي بیا سورۃ الانعام کې الله ذکر لري اته قسمونه دي، داسې نور قسمونه شته په حلالو کې. نو ګوره بهیمة الانعام په ځان باندې غیر الله د وجې نه مه حراموئ. ها چې ته اوښ پرېږدوئ وایي چې د غیر د وجې نه ما باندې حرام، یا د مخکې به د زیارتونو کې مو تاسو مسلمانانو لرګي کېښلو. ها هلکه پلنکې د زیارت کې لرګي ولې کېږدي د کور سره ول و یاره جدي دی نه څوک پټوي نه. ها د زیارت نه ډارېږي. ها پوهېږي مسلې باندې دا عقیدې د مخکې خلکو وې. د یو کلي کې یو زیارت و، شهید بابا یې ورته هغه ځای کې ټولو خلکو لرګي کېښلو، چا ګوتې نه وروړی. ها بس افسوس دا دی چې غیر زمانه کې دا چې نه و د وش لرګي ډېر ښه ورنګ کې ژمي کې. ها پوهېږي مسلې باندې وایي دې ته څوک نشي نږدې کېدی. یا مزاراتو کې احکارونه کولو، یاره دا بابا د وجې نه دا احکار حرام، هلکه مرغي احکار جایز دی، قبر بې عزتي مه کوه، نور مرغي دي ولی پکې. پوهېږي مسلې باندې دا ځای به قبر وي هغه ځای به ونه وي، خو یاره چې دا ونه نشم پرې کوی. ها هلکه فایده واخله، ټولې ورستې شي په دې کې جینات پیریان پټېږي، ها شیطانان پټېږي، دا لغړ که دا وی وی فایده واخله ورته. او دا وایي چې نه نه جی بیا به نقصان درته راورسېږي، ته اجازت وکړې انشاءالله بیا یې ګوره. ها پوه شوې مسلې باندې. نو وایي دا د پلنکي زیارت سوی دی، خرګوش دی، کوتاره دی، نری بابا کوتاره به ورته ویلو. ها دا کوتاره زه نه ولم. ها نو دا خو غیر د وجې نه تا حرامه که، حلال شی دی تی حرامې غیر د وجې نه، دې د تحریمات غیر الله. الله فرمایي احلت لکم بهیمة الانعام، الله وعدې باندې پوراوالی وکړه دا شیونه ته حلال کړي دي. نیازات غیر الله مثال به څرنګه وما احل لغیر الله به. سورۃ المائده دریم آیت وګوره چې 14 ځلې دا مسله الله ذکر کړي چې غیر الله په نوم باندې نظر نیاز مه منه. خور مور سره نکاح کول دا ناجایز دي. ګوره طالبه خور سره مور سره ترور سره نکاح کول ناجایز دي. دا مسله یو ځل قرآن کې ذکر دی، او دا الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې ګډ منل یا نظر منل د 14 ځلې ذکر، بعضې کې ځای کې صراحتن بعضې کې ضمنن. نو پیماندري وی چې دا مسله هم نه دی چې 14 ځلې ته وایي چې دا حرام دی، دا ما کوه دا ما کوه دا ما کوه دا ما کوه. او مور سره نکاح کول دا یو ځلې ذکر دی. نو هغه نه د دې زیاته ګناه دی، ها زیات جرم یې دی. ها وما احل لغیر الله به، هغه شی چې اواز پورته کړی شي په دې باندې د پاره د تقرب د غیر الله، که هغه یوه کلمه وي یا پلنکې را مدد شي، که هغه یو څاروی وي، که هغه ممپلي وي، که هغه بل شي ما احل غیر الله د پاره اواز پورته کړی شي. او دریم قسم تحریمات الله. تحریمات الله څه معنی؟ الله یو شی حرام کړی دی بس حرامي وګڼه، حلال دی خو یو ځای کې در باندې حرام که د حرام وګڼه. احکار کول حلال دي، لیکن ګوره الله فرمایي کله چې احرام کې وي نو احکار به نه کې. عرب د احکار ډېر شوقي وو. غیر محل صید وانتم حرم، غیر محل صید وانتم حرم.
احکار به نه کوې حرام دې در باندې کله چې احرام په حالت کې وې ها نو ګوره یو حلال شی تا باندې حرام که دا شی حرام وګڼه یا دم مسفوحه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر الله در باندې یو شی حرام کړی حرام وګڼه هغه ما حلالاوه بس حرام یې وګڼه که یو حرام شی ته حلال ګڼې نو ګوره دام شرک شه شرکی فعلی که یو حلال شی ته حرام ګڼې دا شرکی فعلی شه که د الله نوم نه علاوه کې بل چا په نوم باندې منښت کې دا شرکی فعلی دی او بل د شاعر الله بې عزتي کول دا څلورم قسم دی ښه دام شرکی فعلی کې راځي الله یو شي ته عزت ورکړی او تی بې عزته کې کعبه دی مسجد دی حق پرست عالم دی قرآن دی حرام دی همدارنګې بودنا دی هدیه دی حج د پاره چا یو شی روان کړی دی څاروی اته وې ټکې بې عزتي کې یا ایو الذین آمنو وګورئ سورة المائده 2 آیت وګوره یا ایو الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله او د ایمان ولو خبردار لا تحلوا شعائر الله تاسو بې عزتي مه کوئ د علاماتو د دین د الله د درګاهونو د دین د الله ولا شهر الحرام نه د میاشتو محترمو څلور میاشتې دي ولا الهدی نه د هدیو ولا القلائد نه د قلائدو هدیه ما یهدی الی الحرم قلائد اخته له شاغه زناور ته وخته یا بل شتا شاغه پورې به یو پړې غونې ور پورې کړو سرګان د پاتې بلګی دا چې دا حرم ته روان دي حاجی صاحب دی یا عمره والا دی اګوره شاعر الله کې عالم رزیخه عالم بی عزتی ما کوا ها بعض خلق لګي دي علماء بی عزتی کې فیسبوکونو باندې ها حلقه سیاست په خپل ځای پارټي په خپل ځای ته دومره اوس کې جرأت کوي چې یو عالم بدن پورې ته د سپي سر وتړې دا جرأت ما کوا او همدارنګې بې عزتي کوي کله یو شانته کله هرې پارټي سره چې تعلق لري عالم دی تا ته د بې عزتي حق نشته سیاست په خپل ځای چا ذات باندې حملې کول دا ډېر لوی جرم دی ګوره ها دا ډېرې خطرناکې خبرې دي بعضې وخت کې ازار لګېږي اب مظلوم وي هغه به صبر وکړي خو چې ازار وکړي نو هغه به ولګېږي ها بیا به نیست و نبود شي ها علماو بې عزتي مه کوو ها عوام چې دي په کار دا دی چې د علماو قدر کوي سیاست په خپل ځای ووټ په خپل ځای مشري په خپل ځای خو عالم د تا مقتدا دی رهنما دی د تا پیر دی د تا استاز دی که ته ډېر لوی سړی وزیر یې بادشاه یې MNA MPA همدارنګې لوی سړی جیددي دولتي خو جنازه به د عالم کوي ها اللهم اغفر لحینا و میتنا الله اکبر عالم به ودري واده چې کوي نکاح به د عالم تړي غسل چې در کوي طریقه به عالم ښیي کافن طریقه به عالم ښیي موز دا به درته عالم مسائل لوی لوی خلق چې دي هغه علماو ته محتاج دي ها علم چاته نه دی محتاج علم ته خلق محتاج دي ها نو دې د وجې نه هر یو شی په خپلې مرتبې کې پکار دی خپلې درجې کې اختلافات په خپل ځای خو کوشش کوو د انسانیت بې عزتي نه دی پکار بیا خپل منځ کې مسلمانان دومره حد ته ورسېږي چې انګریز تا پورې خواندي انګریز تا ته تماشې کې دی همدارنګې کافر هندو تا ته تماشې کې چې مړه مسلمانان داسې دي چې عالم پورې د سپي سره او د خنزیر سره وتړل او کله یو کله بل دا ګوره دې شي نه ځوان وساتو الله د موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي ها پوهېږې مسلې باندې ګوره کله الله رب العالمین قسم پیش کوي قرآن کې ها بس بیا لغونې خبره دی بس کوم قسم پیش کوي ها ګوره مقسم بیهی کا غیبدان کرساز وګڼې نو دا قسم په غیر الله باندې کفر دی مثلا غیر الله دی ته په هغه باندې قسم وکړې او دا چا باندې چې قسم کې هغه ته مقسم بیهی ویلی شي دا حاجت روا مشکل کشا غیبدان کرساز یې وګڼې نو دا کفر دی
لکه بعضې خلک دي چې هغه په غیر الله قسم کوي. د مو مسلمانانو مخکې الحمدلله اوس علما پیدا شو هرکلي کې غاټ قسم یې په حاجي بدر بابا وخه ما د حاجي بدر بابا باندې قسم وي. او لکه د نور خلک وایي ما د په عباس باندې قسم وي. دا د دیو غاټ قسم دی او دا مقسم به غیر الله کارساز غیبدان چې وګڼې کفر دی. او کچرې غیبدان کارسازي نه ګڼې خالی ګویي لپاره یې پیش کې دا کفر نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم قسم څه دی چې مقسم به د جواب قسم د پر شاهد وي. مقسم به د جواب قسم د پر شاهد وي لکه یاسین والقرآن الحکیم. والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن حکیم بندے. دا خو غیر اللہ دے قرآن حکیم ہو غیر اللہ دے یعنی گواہ دے قرآن کریم. انکا لمن المرسلین یقیناً تد پیغمبرانو نے. نو گورا پدی کے مقسم بھی د جواب قسم د پر شاہد ہو گرزی دا. ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بل قسم برائے دعائے خیر دے. ہاں دعائے خیر لکا لوط علیہ السلام تعالیٰ پبارے کے اللہ فرمائی سورۃ حجر او اجتماعات لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. انہم لفی سکرتہم یقیناً دا تا قوم دا پناشے کے دے یعمہون سرگردان دی. کله چا ملمن راغلیو ملائک دے انسانانو په شکل کی. لعمرک قسم دے د تا په عمر باندې الله د عمر ډیر کا. ها مطلب دا شي الله د عمر کې خیر برکات واچوا. دیو پناشي کړي خو دیو سره به اوس یو کاروي کیږي. ها کله دعای بد پروي قسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقل الله رب العالمین د منکرانو د سلب استعداد نه په سبب د بد عملی سره تعبیر کوي په ختم سره مہر سره. کله چې دیو بد عملونه کوي بد عقیده وي الله وایي چې ما مہر لګول ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګوره د ختم په درجه د خلق د دین نسبت الله ته کیږي او په درجه د کسب کې بنده ته کیږي. دا ونی ته چې الله ور باندې مہر ولګول نو بیا جهنم ته ولې وی الله ور باندې ولګول نو جهنم ته ولې وی. د بعض خلک دا عذر پیش کوي. د پر ډېر جوابونه دي. یو جواب دا دی چې ګوره د اهل سنت والجماعت دا دی چې د خو د بادو پیدا کون کې الله دی. والله خلقکم وما تعملون. او کسب انسان دی. او د معتزله او د عقیده دی چې نه د خیر او د شر خالق بنده دی. الله بد کارونه نه پیدا کوي. بهر حال دا یو اختلافي مسله دی د اهل سنت او د معتزله او په مذهب کې مینس کې. خو ګوره الله چې مهر الله ته مهر نسبت شوی دی ختم الله نو دا په درجه د خلق دی چې پیدا کون کې الله دی. ګوره خو کسب انسان دی. او بل حدیث کې راځي یو انسان دی چې هغه ګناهو کی توبهونه بسي تور داغ ولګيږي زړه باندې. که توبه یې وستا زړه صفا شي که توبه یې نه وستا بیا ګناهو کی بیا لګ زړه توريږي ټول زړه تور شي مهر جبریت ور باندې ولګيږي. ها نو ختم الله بسبب ذنوبهم په سبب د ګناهونو سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا کله کله د بندا زړه مضبوطوالی د پره الله پاک مهر لګی چې زړی مضبوط شي په دین باندې او چانه ویره نه وي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چانه ویره نه وي. لکه وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا. کله چې اصحاب کهف د بادشاہ په مخ کې ودرېدو هغو ته پوښتنه ورته وکړو نو دی موسم کې الله رب العالمین وربطنا علی قلوبهم د دوی زړونو باندې ما مضبوط مهر ولګول یعنی تسلی ولا مهر سره چروتیم نو خراب. هغه بادشاہ چې هغه د ډېر لوی بادشاہ هغه په مخ کې داسې خبرې وکړې که نه چې سره ویره او تری ورځنه نه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر. کله الله رب العالمین ترغیب فرمایي اتباع ته چې ګوره تابعداري وکړه. ترغیب ورکړي او تابعداري چې وکړې نو ګوره ډېره فایده دی.
وګورئ سورۃ الانعام وګوره، کله ترغیب ورکوي اتباع ته، کله ترهیب ورکوي ډار ورکوي. ها چې ګوره که دا کار د ونه که بیا نقصان دی، کاوه د که فایده دی. سورۃ الانعام وګوره 155 نمبر آیات، اخیری آیات سورۃ الانعام. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب انه لغفور رحيم. الله هغه ذات چې ګرځولي تاسو خلیفګان د ځمکې، مشران د ځمکې. وګوره مشري درکړي دي او چت کړي او ځنه په ځنه باندې حافظ درجات په درجو کې درجو کې اوچت کړي، بعضو ته اوچته مرتبه واځل، څوک دولتمند دي، څوک غریبان دي، څوک هوښیار دي، څوک کم عقل دي. یو شی خو نشي کېدی که نه. مخکې به ویلو که نه یاره موږ مساوات راولو، غریب او د مالدار په منځ کې. هلکه مالدار ته الله پاک دولت ورکړی، څه کې په زور دولت ورځنه اخلی؟ غریب مړی، غریب الله غریب پیدا کړی، مالدار الله مالدار پیدا کړی، تی نشي برابر وی. دا مساوات دا نشته شریعت کې، ها چې ته په زور خلکو نه مالونه اخلی او غریبانو ته ورکې. مساوات محمدیه بیل شری دا څه شي دپاره؟ بعضې خلیفګان ګرځولی دي، بعضې لاندې ګرځولی، بعضې باندې ګرځولی، درجو کې اوچت لاندې. دا څه شي دپاره؟ لیبلوکم فیما آتاکم، دا امتحان دی. دې دپاره چې امتحان وکړي په هغه شي کې چې تاسو ته درکړی دی. هغه چېرې د غریب د په غربت باندې او مالدار د په مالداري باندې شکریا ادا کوي که نه ادا کوي؟ مریض د په مرض باندې او صحیح د په صحت باندې، پوی د په پوی باندې، جاهل د په جهل باندې صبر کوي که نه کوي؟ فیما آتاکم لیبلوکم فیما آتاکم، امتحان دی وروره. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا څه دی که نه دی؟ او بیا ترهیب ذکر کوي، ډار. ان ربک سریع العقاب، تابعداري وکړه کنې رب د ستا جلتی عذاب ورکوونکی دی. ها او بیا ترهیب ذکر کوي، ترغیب ذکر کوي. مخکې ترهیب دی ډار، اوس ترغیب دی. الله طرف ته توجه وکړه، د الله دین طرف ته توجه وکړه، پیغمبر تابعداري وکړه. او که ګناهګار وې دا واوره، انه لغفور رحیم، یقینا الله بخونکی مهربان دی. ها الله بخونکی مهربان دی. دې ته ویلی کېږي ترغیب. نو کله الله تعالی تابعداري طرف ته ترهیب ورکوي، ډار ورکوي، ها چې دا تابعداري ونه کې خیر د نشته. او کله ترغیب ورکوي چې تابعداري وکړه، فایدې دي، که ګناه د کړي توبه وباسه، الله غفور رحیم دی. ها په اخلاص سره دعا وکړئ، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وسایدنا. الله ټول مشکلات حل کې. الله رب العالمین دا کوم درس مو شروع کړی دی، کوم ځای کې اورېدی شي، الله ټولو ته توفیق ته اورېدو د عمل کولو ورکړي، بیمارانو ته شفا ورکړي، چا باندې قرضي مکروز وي الله غیب خزانو نه مدد وکړي. الله رب العالمین د خیر رحمت بارانونه نازل کړي. الله رب العالمین څه مشکلات وي حل کړي. اسلامي ملکونو حفاظت وکړي، موږ د ملک حفاظت وکړي. اسلامي فوجونو، اسلامي لښکرو، مجاهدینو حفاظت وکړي. الله رب العالمین څوک دینی مدرسو سره تعاون کوي، تور سره مدد وکړي. الله رب العالمین دینی مدرسو کې ډېر ضرورتونه دي، ته د خلکو زړونو کې خیر واچي، خلکو زړونو توجه ورکړي، خلکو زړونو ته سوچ او فکر ور سره پیدا وکړي. الله مشکلات حل کړي. د کوم طالبان راغلي دي الله رب العالمین قرآن د پر راغلي دي حاصلولو دپاره، الله رب العالمین ته دوی ذهنونه کلاو کې، کورونه حفاظت یې وکړي. د کوم کلي والا علاقې والا کوم ځای پورې د خدمتونه کوي، د لنګر خدمت، د طالبانو خدمت، الله رب العالمین کورونو کې خیر او برکت واچي. کوشش دا کوو، بختورې میاشتې دي، انشاءالله رمضان را روان دی، طالبانو لنګرن شروع دي، نورن ضرورتونه ډېر دي. نو انشاءالله تعالی پوره کوشش کوئ، مدرسو سره غریبانو سره انشاءالله مال حال کې به الله برکت اچوي. ضرورتونه ډېر دي او اسباب کم دي، خو انشاءالله تعالی علی به کوي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرک واتوب الیک وصلی الله تعالی علیه.